بسم الله الرحمن الرحیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې د جمع منځ د ځان له منځ نه 20 درجې زیات ثواب لري. د جمع منځ د ځان له منځ نه 20 درجې زیات ثواب لري. زما محترمو، اوس یو کس ته هغه ته یو ځای کې 1 روپۍ میلاویږي، بل ځای کې ورته 20 روپۍ میلاویږي، نو دا په کم صورت کې دا کس هوښیار به وي او پوهه به وي چې دا 1 روپۍ والی که 20 روپۍ واخلي. هوښیار به په دې صورت کې چې دا 20 روپۍ واخلي، ولې چې ډېرې دي. همدغه شان زما محترمو، تاسو چې دا ځان لمونځونه په کورونو کې کوئ، نو د ځان لمونځ ثواب صرف یو اجر ثواب تاسو ته میلاویږي، یوه نیکي ده. او زما عزتمندو، د جمع سره مونځ 20 درجې. نو کوشش کوو چې موږ او تاسو د جمع سره د مونځ کولو والا جوړ شو. او بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، چا چې یو مونځ قضا کو او بې قضایي را وګرځولو، نو په خپل وخت کې د نه کولو په وجه به دا انسان په جهنم کې یو حقوق دا بسوځي. زما محترم، الله دې زموږ حفاظت وکړي. د یو حقوق مقدار د 80 کالو دی، یو کال کې 380 ورځې دي، او د قیامت یو ورځ به د 1000 کالو برابر وي. زما محترمو، د دې یو حقوق مقدار دا 2 کروڑه 88 لکه کال جوړ شو. دا انسان به 2 کروڑه 88 لکه کال به د جهنم په اور باندې سوځي. نو کوشش کوو چې زما محترم مونږ او تاسو د وختونو چې مونږ او تاسو نه بیا چرته مونځ قضا نشي، مونږ او تاسو بالخصوص د جمع سره د مونځ کولو اهتمام وکړو چې مونږ او تاسو مونځونه کوو، خو د جمع سره. زما محترمو، او دا څومره سخت حدیث دی چې په خپل وخت کې د نه کولو په وجه به دا انسان دا به یو حقوق د جهنم په اور باندې سوځي. د دې انسان نوم د جهنم په دروازه باندې ولیکل شي. زما محترم، بل حدیث کې راځي چې چانه یو مونځ قضا شو، دا داسې شو چې د مال جان د کور اهل و عیال هر څه د دنه لوټ کړلی شو، هر څه د دنه لوټ کړلی شو. زما محترمو، ډېر سخت وعدونه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. کوشش کوو چې موږ او تاسو نه مونځونه آینده دپاره قضا نشي، او کوشش کوو چې د جمع سره مونځ کوونکي جوړ شو. زما محترمو، الله رب العزت د مونځ د برکته به الله پاک زمونږ او ستاسو عمر کې برکت واچوي. د مونځ د برکته به الله پاک زمونږ او ستاسو په مال کې به برکت واچوي، او د مونځ د برکته به الله پاک زمونږ او ستاسو په اولاد کې به برکت پیدا کړي. او چې څوک مونځ نه کوي، نو دا درې واړه خبرې او الټکه، نه به په عمر کې برکت وي، نه به په مال کې برکت وي، نه به په اولاد کې برکت وي. د مونځ قضا کولو مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم د مال دولت اولاد سره ځکه ورکړی دی چې مونځ د انسان نه اکثر قضا کیږي، یا د مال په وجه، یا د اولاد په وجه، یا د نورو دنیایي ضروریاتو په وجه. څنګه چې انسان د مال او اولاد په هلاکت باندې خفه کیږي، د دینه باید زیات د مونځ قضا کولو په وجه خفه شي، ځکه چې د قیامت په ورځ کې چې دا عذابونه په خپلو سترګو باندې وګوري، د دینه به ډېر زیات خفه شي چې اولاد او مالی په دنیا کې هلاک شوي وي، او ډېر زیات ارمان به وکړي چې کاش ما مونځ نه وی قضا کړی. ارمان به هیڅ په کار را نشي، ځکه چې د مونځونو وخت خو په دنیا کې دی، چې په دنیا کې دی عمر په غفلت کې تیر کړی وي، نو بیا به په آخرت کې ستا جړاګانې او ارمانونه هیڅ په کار را نشي.